یونیکو سلفورآباد کې ولاړ یو، دلته بېګا یو غمناکه درناکه افسوسناکه واقعه شوې وه. یو ماشوم چې د هغه عمر ډېر کم دی، هغه چا وژلی دی، دا باره کې راغلي یو او د هغې تره ستاسو اکبر صاحب نوم دی. اکبر صاحب تاسو موږ ته د دې هلک نوم ووایئ چې څه نوم و او دا کیسه راته لږ وکړئ چې دا څه په تفصیل سره چې دا داسې کار دی. د ده نوم عبدالرحمن و. لسم صنف کې سبق و کلاس کې دی والد صاحب دی. دا د ډېر کمزورۍ او د غریبۍ د دې حالت ته وګوره. په دې وجه د سکول نه دی راوکار کړو، لاړ په کښتونو له لوډر واغوستو په 2 لکه روپۍ باندې. د هغه هم پې 3 کښته ورشاټ په کښتونو له لوډر واغوستو. په هغه کې به سبزي مبزي وړله، د 500-600 روپو سبزي به راوسته یو به وړه، نو ماښام به یې پې 200-300 روپۍ راوړې کور ته، نو بس خپله ګزاره به یې پې کوله. نو پرون داسې کار شوی دی چې دوی تلي دې خوا د دغه طرف ته مسکین آباد سایډ ته، نو دلته دوی ولاړ دي چې هله سبزي ورکوي. نو دې کې یو هلک په موټرسایکل سور دی راغلی دی، د ده د لوډر سره موټرسایکل ته موټۍ جنګېدلي چې جنګېدلي. نو دوی پسې دا رور مې راکوز شوی، ورته وایي چې هلکه خوږ خو نه شوې؟ نه ورته وایي چې نه زه بچ یم. ته وایي که څه مسله یې خوږ شوی نو چې ډاکټر ته دې بوځم یا دې هسپتال ته بوځم که نه؟ ورته وایي چې نه نه بس بچ یم. نو بس دوی واپس خپله سبزي خرڅوي تللی مخکې چې تللی، نو هغه تللی پلار یې رابار کړی دی، 3 ورونه دي هغه یې رابر کړي دي، نور وروره کلي کې اشر باندې کسان راټول کړي، خپل خپلوان به وو، خو تقریبا ده وویل چې 10-12 کسان مخکې ورته ولاړ دي چې دوی څه ټایم ورغلي دي هلته، نو اشاره یې ورته کړې چې ګاډی ودراو. نو زما د ورور وویل کشر ورور مې ورسره ورته وویل چې زما خیال دی سبزي یې چې موږ ورته ګاډی ودرو، چې موږ څنګه ګاډی ودرو د شروع وکړه एकदम. دا 4 کسان وایي په ما رال چې رال، نو زه یې راسملولم. دا ماشوم چې وایي دا خوا ودرېده، یېرېده داسې رپېده که نه. وایي ما لیک ته وایي چې ګزار ونه کړې زه ته ځه. نو دا خو هلته ولاړو، نو بیا زه په ځان نیم پوه شوی، په ما 4-5 کسان راټول شو. څه ټایم چې ما نظر کار وکړو او ما خیال وکړو، خو داسې یو نظر مې هلک ولیده چې 3 کسان د ده په دې ځای ناست وو او پلار چې کوم و، نو پلار سره دومره کاڼی ورسولاس کې لکۍ او دا زړه زړه په کاڼي وو. کاڼي هغه ماشوم ته زړه والو او بل چې و هغه به داسې پې ناست وو، چتېده به ټوپ پې وو په سینه وله. نو چې کله هغه وفات شوی دی، د روح چې تللی، نو هغې پرېښی. وایي کسانو منډه کړې، چې منډه کړې نو دې زه هم پرېښودمه، پته ورته وایي چې هلک مړ شو. چې هغې منډه کړې نو زه پرېښودمه، زه ورغلم. چې ورغلم چې فهمو خو هلک مړ نو بیا دا کلي کسانو ته مه وایي چې موبایل راکړئ زه ټلیفون وکړم که نه. وایي چا موبایل نه راکړو، بلا کسانو چا موبایل نه ورکوو، لکه مدد چا نه کوو، تماشې ته ولاړو. دې باره کې تاسو FIR کړی دی؟ دې باره کې موږ FIR کړی دی. موږ زه د عمران خان نه، زه د چیف جسټس نه دا توقع کوم او دا ریکویسټ ورته کوم که تاسو چېرته په رښتیا دا خبره کوله که نه چې موږ پاکستان کې نوی پاکستان جوړو او تحریک انصاف ته راوستو که نه، په دې دغه باندې چې زه به انصاف کوم. نو ستا دا انصاف دی، اوس موږ ته انصاف پکار دی. زه غریب سړی یم ورور، زما وس نه کېږي، زما ته انصاف پکار دی. که کولی شو خو ما سره انصاف وکړه. زما خو نور وس نه کېږي، زما هم دقه یو سله وه، زما خو نور بچي دي وویل ماشومان بس دغه ماشومان پاتې نور څوک نشته. زه د چیف جسټس نه د عمران خان نه د انصاف غواړم. هغه دغه ما نه دې ظالمانو واغېست، نور وس ما ناحقه وو. دا ټول دنیا دا 12-13 کلي دي، په دې کلیو کې تپوس وکړي چېرته د زما زوی یا چې تېزه خبره کړي یا د دې ماشوم عمر به څونه و؟ د دې شناختي کارډ هم لا نه جوړېده، هغه په 17 سال به و، لکه شناختي کارډ هم لکه شناختي کارډ یې لا نه جوړېد. لکه ما او دا تاسو ووایئ چې لکه مخکې سکول ته تلو د غریبۍ او د غربت د وجې د سکول پرېښودو او تاسو ورته په قرض پورزو باندې چینچي لوډر واغوستو، پای کې به یې سبزي خرڅوله. ډېره مهرباني. هغه سره دې ظالمانو داسې زیات دغه زوی په پلار یې د دې دا حالت دی، دا ما په دې په هغه باندې دغه کړو. نو د چیف جسټس نه د عمران خان نه زه دا ریکویسټ کوم که هغه دا کولی شي او د هغه په لاس کې زوري، نو زه دا کسان ټول د پانسۍ تختې ته رسول غواړم، او که نه نو بیا دې راشي ما دې مسه پانسي کړي.